ها راځو سٹارټ مایکروسافټ ایکسل او مایکروسافټ ایکسل کې نن مونږه په لاست ټایم باندې مونږه لوک اپ اینڈ ریفرنس فنکشن ویلیو او نن مونږه میث اینڈ ټرایګونومټری فنکشن باندې څه کار کوو. میث فنکشن یا ټرایګونومټری فنکشن د څه لپاره استعمالیږي؟ د نوم نه ظاهر دی میث فنکشن مونږه استعمالو د ریاضي لپاره لکه جمع، منفي، ضرب، تقسیم اینڈ سو آن مختلف کارونه په مونږه په دې باندې کولی شو. صحیح ده. سمپل راځم مایکروسافټ ورډ او دلته کې مو ته ولیکل چې دا موږ سره کوم قسم فنکشن دي میث اینڈ ټرایګومټری دې په څومره لیکل شي. ها دلته ته وګورئ ټرایګومټری سوري دې باندې کلیک کړئ ټرایګونومټری ټرایګونومټری ها ټرایګونومټری अब सही है सही शो फंक्शंस ओके जनाब राशे इन केस दा परसेंटर के वाले अदा शांति राजमा मुंग पदी बांधे सको स्टार्ट सही शो हाँ राशु ब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था और दिन पस पर राशि ब मैथ्स फंक्शन था सही था गोरा मैथ्स फंक्शन गोरा दा मुंग सारा मुख्तलिफ किस्म द मैथ्स फंक्शन दी कारी दा लिस्ट अमूमी तौर बांधे पर रियाजी की मुंग सारा मुख्तलिफ लका तजज़ी पकी राजी जमा पकी राजी मनफी पकी राजी तकसीम पकी राजी दगा शांति जज़र पकी राजी दगा शांति ताकत पकी राजी चिदा पताकत या तासो तो चे सवाए मोरबा चिदा पतावान दा वगैरह वगैरह दा टूल पर रियाजी की दिन अलावा साइन थीटा कॉस थीटा मुख्तलिफ किस्म मतलब द रियाजी ची सुमरा क्वेश्चन दी आगा मुंग सरा अमूमी तौर बांधे भाई चिता सुला लगड़ेरा रियाजी दर्जी कब कस चे पर मैथ्स बांधे न पुएगी हागा दे फंक्शन ना हम इस्तेफादा निशी कवले वले जका चे कचेरी यो कसला जमा न वर्दी मनफी न वर्दी ज़रब न वर्दी नो आगा बपदी बांधे सिंगा कारू की तो भाई चे कम तासुला लगड़ेरा रियाजी दर्जी को दर्जी करा हाँ द शुक्र दे सही ना माल न राजी नुमाई चे कम दे के मुश्किल राजी चे बेदना तपोस को हाँ सही ना ओके जनाब हाँ जरा जमा मैथ्स फंक्शन था दाजु په ترتیب باندې نه وایم چې را एब्सोल्यूट نه یا एबिस نه مونږه راځو زه دا وایم مطلب پدې کې مونږه پهله سکو پهله پکې مونږه جمع صحیح ده اور پسې منفي اور پسې ضرب او دغه شانتي اور پسې چې کوم دی مونږه سوایو تقسیم دا درې عملونه زه پهله کوم دا سلو سوري ځکه چې دا څنګه هغه عملونه چې دا ډېر زیات چې کوم دی هغه زمونږ سره ځي پکار راځي نو عمومی طور باندې زه راځم پهله دا عملونه اجرا کوم د هغې نه پس بیا مونږ په دغه څه کوو کار کوو ښه پهله راځم او پهله مونږ په څه باندې کار کوو په سم فنکشن باندې ایکسل ته راشئ او سمپل راشئ دلته وګورئ مونږ سره SUM اکثر زه بار بار استعمالوم تاسو به کتلی وي مونږ سره یو فنکشن دی SUM سم فنکشن او سم فنکشن به تاسو ته یاد وي چې سره لپاره استعمالیږي مطلب دا د جمع دپاره مونږ څه کوو د دې فنکشن استعمال کوو دا ښکاري ګوره this function is used for so function number 1 and SUM function. This function is used for addition सर पारा इस्तेमाली की addition लगा दे जमे द पारा दा function मुंगा सको इस्तेमालो syntax तरीकाकार से दे syntax तरीकाकार दा दे ची उबली कुछ is equal to SUM ब्रैकेट शोरो उस दिन पस पता सो त सेलेक्ट कई सेलेक्ट रेंज अगर रेंज बहुत सेलेक्ट कई लका मिसाल पर तौर बांधे जोम ची द दीजे नवाला तर दीजे पूरी अगर रेंज बहुत सेलेक्ट की या द कॉमी पर शक्ल के हम तासो कवले शी चीज हो कहते इस्तेफादा हो के दिन अलावा ददी मुंगा यो शॉर्टकट की हम इस्तेमालो द सम द पारा यो शॉर्टकट की हम इस्तेमालीगी सही ना शॉर्टकट ददी इस शॉर्टकट की अल्ट प्लस हाँ इज इक्वल टू दाई सदा दाई शॉर्टकट की द सदा पारा द सम फंक्शन द पारा ऑटो समेशन द पारा मुंगा स अल्ट इज इक्वल टू मुंगा सको इस्तेमाल लगा यो कस निशी निकले ची इज इक्वल टू सम दा ब्रैकेट शुरू दा नो ददी पसे बानी तासो कवले शी ची अल्ट इज इक्वल टू वखई नो कवले शी ची तासो किस इस्तेफादा हो के दा वर बंद के लगा बार शुरू है
خاددي پسې باندې مونږه یو سمبول هم استعمالو صحیح ده یو سمبول مونږ استعمالو اکثر به بار بار مونږ ترازی دیٹ از کالډ سو سم مونږ دا هم استعمال کولی شو دې لپاره صحیح ده دین علاوه مونږه بای نیم هم مطلب دا دې څه کولی شو ایډیشن کولی شو بای نیم مطلب دا یو نوم ورکو او د هغې په مدد سره مونږ کولی شو چې څوک مطلب بای نیم ایډیشن سمیشن کو مطلب دا دی جمع کول کو او بای ایڈریس کو چې کم دی مونږ عمومي طور باندې بای بای ایڈریس چې کم دی بای ایڈریس ایډیشن مونږه نارملی بای سکو بای ایډریس کو لکه زه ورته ویم چې مثال په طور باندې د A1 نواله تر څه پورې د مثال په طور باندې B2 پورې دا راته څه جمع کوي او رینج مې ورته څه کېده وښوده دین علاوه مونږ داسې هم کولی شو چې A1 کاما A2 کاما A3 and so on داسې هم مونږ کولی شو صحیح ده یا مونږ داسې هم کولی شو چې مونږ ته یو نوم ورکړو چې علي صحیح شو کاما عماد کاما جان کاما and so on داسې هم کولی شو بای نیم هم کولی شو صحیح ده مختلف طریقې دي د څه دپاره د جمع دپاره چې کومه طریقه تاسو ته اسانه وي هغې نه تاسو استفاده کولی شئ راځو کار پې کوو چې ګورو خاص سمپل راځم او دلته کې مې ولیکل نیم پوسټ بس بیسک سیلري بونس یا موږ ته الاونس وایو الاونس او دې کې مې ولیکل څه ټوټل د دې ځای نه واله تر دې پورې دا ایریا مې سلیکټ کړله زه غواړم یو خاص قسم کلر مې ورته ورکړم عنوان همیشه زه اکثر بدل رنګ کې د دې دپاره اړم چې یو کس په اسانه باندې پې پوهېږي بس یو څو نومونه زر ولیکئ داسې ورته پوسټونه واخلئ چې سم سلیکټ کړل دا ضروري نه ده چې بس تاسو سره هر څه وي اینی هاو دا درې واړه سلیکټ کړئ او دې ګوټ نه کش کړئ ښه بیسک سیلري بنیادي سیلري لکه مثال په طور باندې د تنخواه 1000 روپۍ ده د دې بل 1200 او زه لاندې څه کومه کش کوم الاونس مطلب اضافي پیسې لکه یو بونس غوندې مونږ دته ورکوو چې یاره یو 900 روپۍ بونس مې ورکړه دته مې 200 ورکړه او دغه شانتې د دې ځای نه دې د پورې څه وکړمه کش کړم ګاټې دې پورې اوس دې کې مونږ د دې ټوټل وباسو نو ګوره یو مونږ فارموله استعمالو چې مونږ ته وایو چې لاړ شه لکه مثال په طور باندې ورته ولیکو چې از ایکول ټو بیسک سیلري جمع څه شی الاونس داسې ورته ووایو او دې نه پسې څه وکړو اوکې کو نو څنګه ګوره از ایکول ټو بیسک سیلري جمع څه شی بونس او دې نه پسې څه وکړه انټر کړه راووته که راونه وته او یو مونږ داسې کوو چې ورته ووایو چې از ایکول ټو سم بریکټ شورو څه د کوم ځای نه مثال په طور باندې د سی دا ښکاري تاسو ته که نه مثال په طور باندې د C2 نه واله تر کوم ځای پورې D2 پورې لکه C2 زمونږ د C2 نه واله صحیح ده هسې اندازتن ویم اوس به دا مونږ سره ښه د C2 نه واله تر کوم ځای پورې C2 D2 او دې نه پسې څه وکړه انټر کړه داسې کولی شئ نو ګورو ته از ایکول ټو سم بریکټ شورو زه ته یم چې دا نمبر یې راته څه که جمع که او دې نه پس بریکټ بند که اوکې کړمه نو دا به څه شي جمع شي اینی هاو داسې کولی شي دې د پورې کلیر شه اوس زه راځم مونږ وایو چې مونږ د دې څه وباسو یو ټوټل وباسو زومینګ لږ شانتې کمومه چې ښکاري مونږ سره دلته رالمه یو کس غواړي چې زمونږ د دې سره وځي دې ځای کې مونږ د دې څه وباسو یو ټوټل وباسو لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري لکه یو کس وایي زه غواړم چې دا د مونږ سره دې ځای کې څه وځي دا دې ټوټل شي اوس ویم چې یاره مونږ ته پته نشته چې آیا دا بیسک سیلري کوم چې تاسو ته ښکاري صحیح ده کوم چې تاسو ته ښکاري ریویو او سوري ویو او دې نه پس فریز پین ګورو ته زه ته یم چې دا بیسک سیلري مونږ راغلې ده نو اوس مونږ ته پته نشته چې دا ټولې څو روپۍ جوړېږي نو از ایکل ټو مونږ وایو چې سم بریکټ شورو د دې ځای نه واله تر دې پورې سلیکټ د رینج ښکاري درته که نه
او دینه پس بریکټ بند او دینه پس انټر نو ډایرکټ به موږ ته څه وښیي چې آیا د دې کس چې کوم دی ټوټل بیسک سیلري څومره راغلی دینه علاوه بیا وګورئ از ایکول ټو سم بریکټ شروع د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې کوم رینج چې وي او ته سلیکټ کوئ او انټر کوئ نو تاسو ته به اټومیټکلی څه وښیي بونس الاونس وښیي چې آیا څومره او همدغه شانتي از ایکول ټو بیا سم بریکټ شروع د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې چې موږ سره څومره کسان دي د دوی څه جمع کا دا ټوټل جمع کا نو تاسو دلته وګورئ دا او دا دواړه چې جمع شي دا به جوړیږي به نه جوړیږي لکه مثال په تور باندې شپږ زره او څومره 400 دلته 400 او 2000 ټوټل څومره جوړیږي نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې څه وکئ مطلب دا دی جمع وکئ آسان دی ډېر آسان دغه شان جی څنګه درې وړه مثلا ولې نه کېږي څنګه په یو ځل کې خو دا بیل دی صحیح ده داسې کولی شي چې دا فارموله والي او په دې ټولو باندې داسې اپلای کړي صحیح ده دغه شانتې کولی نور خو مطلب دا دی ته بیل ځایونه جمع کړې که نه بیا داسې کېږي چې په یو ځای باندې جمع کړي ګوره یو بله طریقې وګوره ته چې یاره زه په یو ځای باندې جمع کول کوم لکه جسټ لایک دا ځای مې واغېستو مرچ کراس کړئ ګوره ورته اوسو زه ته یم چې ایډ آل څنګه ګورئ ته اوس خو دا به واپس داسې کولی شي چې از ایکل ټو سم بریکټ شروع د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا راله جمع کا کاما ورپسې رالمه دام ورپسې جمع کا کاما او ورپسې رالمه دا ځای ورپسې جمع کا او دې نه پسې بریکټ بند کا او دې نه پسې څه وکړه اوکې کا راشئ چک کړئ تاسو ښه 47,700 روپۍ راغلي هلته څه راغلي دي صحیح شو که نه صحیح ده که نه صحیح ده ګوره مونږ خو درې واړه جمع کړه که نه صحیح ده ګوره دلته خو ټیک دی که نه صحیح ده ګوره دا او دا درې واړه جمع کوي څومره جوړېږي از ایکول ټو سم بریکټ شروع د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا څه وکړه جمع کا ګوره دا 52,000 راځي ولې دا راغلی ځکه چې مونږ پکې بره دې ځای کې که تاسو وګورئ نو دا پکې نه دي جمع شوي ورسره اوس یې ورسره جمع کوي ګوره از ایکول ټو سم بریکټ شروع د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا جمع کا کاما د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې دا جمع کا کاما او د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې څه وکړه دا جمع کا او دې نه پس بریکټ بند کا اوکې کا هماغسې راغلي که نه دي صحیح ده اصل کې دي کې هغه مونږ فریز پین اغوستی نو بره پکې یو خانه پاتې شوې وه صحیح ده دغه شان بیا کولی شي ښه څه د کالم په مدد سره دا کاما سوري د کامې په مدد سره تاسو کولی شئ چې ملټیپل ایریا یو بل سره څه کوي جمع کوي ګاټې دې پورې ښه ورپسې بل راځم بله طریقه وګورئ د جمع دپاره ما ولیکو چې نیم کلاس صحیح ده او ټوټل فی صحیح شو پیډ فی دینه علاوه الاونس مثال په طور باندې ډسکاونټ او دینه پس بیلنس مطلب دا دی څومره بقایا د پسې پاتې ده ګوره داسې یو عمل کومه ګوره دا داسې عملي شانتې کارونه دي مونږ روزمره اکثر کله ناکله په کار راځي یو څو نومونه زر زر ولیکئ لکه علي عماد عادل کاشف فواد داود نور راحت ایاز مردا سمې ولیکل یعنې هغه فرق نه کوي ښه دا د ډي آی ټي کلاس دی ماوس کلاس دی ډي بي اے کلاس دی ډي ایل دی بی بی اے ده بی سی ایس دی اینډ سو آن هغې لپاره خو بیا ته منتلي جوړوي چې د میاشتې فیس ښه anyhow صحیح ده ډي آی ټي او ډي بي اے ټیک شو د ډي آی ټي ټوټل فیس څومره دی ان کیس د ډي آی ټي ټوټل فیس دی 10,000 روپۍ پوه شوې د ماوس ټوټل فیس دی 4,500 روپۍ د ډي بي اے ټوټل فیس دی ان کیس 6,000 روپۍ د ډي ایل ټوټل فیس دی 15,500 روپۍ او د بی بی اے ټوټل فیس دی ان کیس 50,000 روپۍ او دغه شان د بی سی ایس چې کوم دی هغه څومره دی 60,000 روپۍ
د डी بی ای فیس څومره دی هغه 6000 روپۍ او دا شان د ډي آی ټي فیس دی موږ سره 1000 روپۍ اوس یو سټوډنټ دی هغه ډي آی ټي کوي هغه 1000 روپۍ ټوټل فیس دی د پکې 100 روپۍ ورکړي دي ان کیس د پکې ورکړي 2500 روپۍ پکې ورکړي دي صحیح ده د ته ډیسکاونټ هم شوی دی لکه مثال په تور باندې د سره ټوټل فی مطلب ورته وي چې تا سره ان کیس څومره 2000 روپۍ ډیسکاونټ شوی نو کچری تاسو دلته نارمل ګورئ د ټوټل 1000 روپۍ پے کړی دی صحیح ده 1000 روپۍ پے کړی دی نو دلته خو بیا زیرو بیلنس راځي کنه نو تاسو به څه کوئ زه ته یم چې داسې وکړه چې لاړ شه ان کیس از ایکول ټو ټوټل فیس ماینس پیډ فیس ماینس ډسکاونټ کنه او دې نه پسې څه وکړه اوکې کا اوس دلته وګوره دلته عمومي طور باندې زموږ سره راغلی دی لکه 2000 روپۍ د سره راغلی دی لکه مونږ یې قرضدار یو 2000 روپۍ چې کم دی مونږ دې وخت کې د دې کس څه یو دې وخت کې مونږ د دې کس 2000 روپۍ قرضدار یو دا هغه عمل دی که تاسو یاد شي درته مې ویلي یاد هم شي 1000 سپریټډ کاما ولګوئ اوکې کا دلته وګوره د دې کس مونږ 2000 روپۍ قرضدار یو ولې قرضدار یو لکه ټوټل فیس دی 1000 روپۍ د 1000 روپۍ ورکړې او 2000 ورته څو شوی دی ډسکاونټ شوی کلیر اوس دې کس ټوټل فیس دی 4.5 پې پاتې دي د یو پیره چې کم دی 100 روپۍ ورکړې 4000 روپۍ ادا کړی دی کلیر ډسکاونټ ورته شوی نه دی شوی نو 100 روپۍ پاتې شوي اوس به د ده نه مونږ 100 روپۍ هلکه ته 8000 روپۍ پې کړه نو بس ستا فیس ختم ان کیس دې کس ټوټل فیس دی څومره د 1 روپۍ هم نه ده جمع کړې صحیح ده او دته ډسکاونټ شوی 2500 روپۍ نو د پسې څومره بقایا پاتې ده 3000 په مطلب پوه شوې که نه ګوره دا هم یو پریکټیکل عملي کار دی خو زه سمپل راځم ان کیس د 1000 روپۍ پې کړی دی د بل 2000 روپۍ پې کړی دی بل 3000 پې کړی دی بل 4000 او د بل 15000 کلیر ډسکاونټ شوی نه دی شوی کوم ځای کې چې ډسکاونټ شوی هغه دته 15000 روپۍ ډسکاونټ شوی کلیر اوس دې د پورې کلیر زه ته یم چې داسې وکړه اوس راځم همدغه خبره شوه زه ته یم چې لاړ شه او موږ ته د دې څه وباسه ټوټل چې آیا ټوټل فیسونه څومره جوړېږي از ایکول ټو سم بریکټ شروع د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې څه وکړه بریکټ بند کړمه اوکې کړمه نو موږ سره وګوره ټوټل فیسونه دومره جوړېږي ښکاري درته is equal to sum bracket شروع سمپل راشي او د دې ګوټ نه ونیسئ په دې ګوټ باندې څه کوي کش کوي نو اټومیټیکلی به تاسو چې کوم دی لکه دومره 9000 روپۍ مونږ خلکو ته څه کړی دی لکه ټوټل دومره فیسونه جوړیږي او مونږ ته دې وخت کې خلکو راکړي دومره روپۍ دي دومره هم خلکو ته پرېښي نو دومره پسې څه پاتې ده بقایا پاتې ګاټې دې ده پورې ښه دغه شان بله څه طریقې ده ښه دلته ما ان کیس تاسو ګورئ دا خو زمونږ سمپل څه شو هغه از ایکول ټو سم والا شو زه راځم او بای څه کوم بای شارټکټ یې کوم څه کوم بای شارټکټ دپاره مونږ څه کوو سمپل راځم لاندې راشئ اسانه طریقه ده نیم ولیکئ او مثال په طور باندې سیلري ولیکئ صحیح ده ABCDEFG بس معاش زر والی چې څومره معاش تاسو اخلئ صحیح شو اوکے جناب دې ځای کې زه ولاړم ان کیس دا ځای مې دې ځای پورې سلیکټ کړه صحیح ده بارډر ولا ورکوم ان کیس که تاسو غواړئ دې ځای کې دام ورکړئ او دې ځای کې څه ورکړئ دام ورکړئ زه غواړم چې دا زه څه کړم ټوټل کړم بای شارټکټ نو الټ بټن وسئ از ایکول ټو وښئ او انټر وښئ ډایرکټ به چې کوم دی ستاسو څه شي ټوټل شي په مطلب پوه شوئ الټ از ایکول ټو ډایرکټ به تاسو سره څه شي هغه ټوټل شي ګاټې دې پورې ښه بل موږ سره د سیمبول طریقه ده صحیح ده سیمبول طریقه څنګه ده ګوره سیمبول موږ عمومي طور باندې څنګه کوو ان کیس بعض اوقات زه رالم او دغه شانتې لکه جمع استعمالو څه استعمالو جمع لکه ما ولیکو چې نمبر 1 نمبر 2 دغه شانتې څه نمبر 3 یا راشئ داسې څه دغه وله جوړ کړئ जनवरी फरवरी मार्च او دې کې څه ټوټل ها سنه مې متوري کې ها जनवरी کې د دومره ایکسپنس کړي فبرवरी کې دومره کړي مارچ کې دومره کړي ها سوري دا
په تاریخونو باندې په یو خاص تاریخونه دي 1500 روپۍ او دغه شان د دې ځینې دې پورې څه وکړه کشف کړه. اوکے جناب لکه ان کیس مونږه ایکسپنسز کو انداز مې څه واغسته ځان او تاسو جوړ کړئ وداسې monthly expenses صحیح ده ګوره دلته مې expenses واغسته زه ته چې مونږه په تاریخونو باندې دلته مې ولیکه چې ډیټ څه مې اوس واغسته کنټرول سیمیکالن دا تاریخ شه او د دې ځای نه دې پورې مې څه کړه کش مې کړه. یو بل کار هم تاسو کولی شئ که دې ځای کې تاسو ته مشکلات وي نو انزرټ کړئ وته چې یو سیل راته څه کړه داخل کړئ دې نه دا دغه خوا کوي چې تاسو ته لږ اثر د باندې نه کړي ځکه چې پتا خو تاسو په اکثر ارسه اثر کوي چې لږ د دا خو دې خوسیس شه که نه بس بیا خو پکې نه یې ښه دا وګوره اوس ویم چې دا راته ټوټل کا از ایکل ټو جنوري جمع س فبروري جمع س مارچ نو دا مې څه واخیسته یو سمبول مې واخیسته څه مې واخیسته یو سمبول مې واخیسته اوکې کما نو وګوره دا به دې ځای کې څه وشي هغه ټوټل شي ټوټل شه که نه شه ښکاري درته که نه نو دا مونږه لکه تاسو هغه سمبول استعمالولی شئ د جمع سمبول لکه بعض اوقات اکثر تاسو د یو ځای نه جمع کوئ د بل ځای نه جمع کوئ نو تاسو کولی شئ چې بیا د یو سمبول نه څه وکړئ استفاده وکړئ پوه شئ په مطلب باندې نو دغه شان تاسو کولی شئ ښه دې نه علاوه مونږ سمیشن کوو څه بای نیم بای نیم مونږ څه کوو بای نیم مونږ داسې کوو همدغه سید راوالی لکه جست لایک دا مې راواغستی کنټرول سی او لاندې راځمه ګورئ ورته کنټرول بی اوس دې ځای کې تاسو وګورئ زه ته یم چې دې ځای کې مونږ ته څه وباسه ټوټل مونږ سره جمع کا ټوټل باینه مې الو صحیح ده اوس دې ځای کې که تاسو داسې ټوټل کوئ لکه ان کیس از ایکل ټو سم بریکټ شورو نو دا خو زمونږه ان کیس دا داسې ټوټل راووتو صحیح ده د دې ځای نه دې پورې څه کوي کش کوي जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सही था दो टाइम चिदा टोटल का इज इक्वल टू द जमा दा ओके गॉट इट هغه فارمولا مو سره راغلی ما هغه ځکه نشانه ورکو خالي کې اوس وګورئ اوس ویم چې ما تاسو کا ما ته ټوټلینګ وکا صحیح ده ٹھیک ده دا خو زمونږه په دې تاریخ د جنوري په میاشت کې د فبروري میاشت کې د مارچ په میاشت کې دومره ټوټل په دغه یو تاریخ باندې موږ حساب وکړو اوس ویم چې نه د پهله تاریخ یا مطلب دا دا 15 تاریخ نه والا تر دې ځای پورې موږ ته دې ځای کې څه وښایه موږ دې ځای کې موږ ته ټوټل وښایه چې آیا زمونږه انکې څومره خرچه شوې ده د دې تاریخ نه والا تر دې تاریخه پورې نو ټوټل والے اوس د څه کومه راشي دا ځای سلیکټ کړئ دا ځای ښکاري دا ځای سلیکټ کړئ او دلته کې ولې څه نوم ورکړئ مثال په طور باندې نیم باکس کې ولې یو نوم ورکړئ چېرې څه جنوري د دې ځای نه والا تر دې پورې دا ایریا مې سلیکټ کړله او دې له مې یو نوم ورکړه دلته کلیک کړئ او یو نوم له ورکړئ چې څه فبروري اوکې کوم د دې ځای نه والا تر دې پورې دا ایریا مې سلیکټ کړله او دې نوم ورکړه څه مارچ اوس راځم زه ته یم چې از ایکول ټو سم جمع کا څه شی جنوري وګوره زه اوس رینج نه ښیم جنوري مې ورکړه انټر کوئ اټومیټیکلی تاسو سره دغه بره ویلیو څه کوي جمع کوي دلته راشي از ایکول ټو سم بریکټ شورو زه ته یم چې څه فبروري بریکټ بند کوم وګوره ډایرکټ چې کوم دی دغه د آی نیم تاسو له څه کوي سمیشن کوي is equal to sum bracket شورو زه ته یم چې څه مارچ بریکټ بند اوکې کما ډایرکټ تاسو له څه کوي دغه سمیشن وباسي په مطلب باندې پوه شئ نو تاسو کولی شئ چې بای نیم اوس تاسو ګورئ فارمولا کې به څه راځي نیم به راځي دا وګوره از ایکول ټو سم جنوري جمع کا دا ځان له دلته نه که چېرې مثال په طور باندې زه دلته م راشم چې از ایکول ټو سم بریکټ شورو جنوري په اوکې کما نو دا به څه شي جمع به شي که مثال په طور باندې از ایکول ټو تاسو بل فنکشن استعمالوي چې کاونټ بریکټ شورو او څه شي جنوري اوکې کما نو تاسو ته به څه کي کاونټینګ وکړي is equal to average bracket شورو جنوري bracket بند کما نو تاسو ته سره واسي او 70 واسي هر فنکشن کې تاسو لري استعمال کولای شي ګاټ دې پورې ها
بده پر خو کلیر شه بای ایډریس خو هم دغه دی کنه صحیح ده لکه څنګه چې دلته ښکاری لکه جست لایک تاسو دلته وګوره دا منځ کې مونږه سمبول استعمال کړی دی د دې مطلب دا دی چې دا کار وکړه که زه منفي استعمال کوم بیا به څه کېږي بیا خو کار بدلېږي زه وته یم چې نه داسې وکړه ګوره دا B25 مثال په طور باندې زه راشم ګورې وته ګوره یو سیل مې دا واخیسته صحیح ده بل سیل مې دې ځای کې واخیسته بل سیل مې دلته واخیسته او بل سیل مې ان کیس دلته واخیسته زه غواړم چې دا په دې ځای باندې زه څه وکړم ان کیس په دې ځای باندې د دې څه روباسم ټوټل یې روباسم ښکاري اوس تاسو راشئ چې از ایکول ټو د دې سیل ایډریس څه دی B34 جمع کا د څه سره د دې سره ای نو ګوره دا بای ایډریس دی جمع لاړ شه دا مو سره جمع کا جمع دا مو سره جمع کا او دې نه پسې څه وکړه اوکې کا دلته راغلی ریزلټ اوس تو ګوره بدلته صرف ویلیو پټ کوئ ښکاري درته ویلیو پټ کوم اټومیټیکلی به هلته څه کېږي جمع کېږي 100 اوکې دلته راشئ 100 دا وګوره اټومیټیکلی به چې کوم دی څه کېږي دا به موږ سره جمع کېږي جمع شه که نه شه دې ځای کې ودرېږي نو موږ سره موږ دا نه دی ویلې فارموله کې ټریس پریزیډنټ ووښه نو تا ته به وښیي چې دا ویلیو چې کوم دی دا د کم ځای نه راغلی ده ښکاري درته که نه نو عام طور باندې یاد ساتئ دا زمونږ څه دی بای ایډریس مطلب دا دی مونږ دلته څه ورکړه دلته وګورئ منځ کې مو ته جمع او څه استعمال کړی سمپل ایډریس مو ته استعمال کړی ګاټې دې پورې دا خو هغه رینج والا خبره ده صحیح ده چې مطلب د دې ځای نه واله تر دې پورې ګاټې شي که نه لکه آسانه باندې کولی شي دغه کې خو ډېر څه مشکل شته نه نشته که نه ښه دغه شانتې بای نیم هم وشو صحیح شو چې کوم نوم ته تاسو اساین کوئ اوکې جناب ښه دا زمونږ خبره وه د څه صرف د سم حوالې سره چې جمع به تاسو څنګه کوئ هر څنګه کولی شي ښه صحیح ده لکه اوس مثال په طور باندې تاسو د سیم کولی شي اوس به یو کس وي چې خیر ګوره خیر تاسو یو نظر وګورئ تاسو ته خو لا ښه دی دلته مې یو نمبر واخیسته صحیح ده بل نمبر مې دلته واخیسته بل نمبر مې دلته واخیسته او دلته زه د دې ټوټل وباسم یو نمبر رالی لکه 100 مې دلته واخیسته او دلته کې مې واخیسته 200 صحیح ده او دلته کې مې واخیسته ان کیس یو نیم سل اوس دلته وګوره از ایکل ټو سم بریکټ شروع کچرې زه د دې ځای نه داسې جمع کوم اوکې کړم نو دا څومره رالی دا خو 300 رالی زه غواړم چې دا مو سره جمع شي دلته وګوره ان کیس زه غواړم چې دا ویلیو سره هم چې کوم دی مونږ غواړو چې هغه څه وکړو جمع کړو داسې دې طریقې سره صحیح ده زه غواړم چې دا مو سره مونږ څه وکړو جمع کړو نو اوس دا خو لاندې راغلی نو زه به څه کوم اوس د دې لپاره به بیا مشکل شي که نه ګوره که زه چېرې ان کیس یو رینج سلیکټ کوم چې د دې ځای نه واله تر دې ځای پورې صحیح ده زه ته یم چې نه داسې وکړه دا پرېږده نو را به شو څه به وکړو صحیح ده د دې دپاره به راشو دلته به کلیک کړو بیا کاما استعمالولی شي دا ورپسې کلیک کړه بیا کاما او ورپسې دا نو هلې اټومیټیکلی به دلته څه شي جمع شي پوه شي په مطلب باندې دغه شان مختلف طریقې اپنولی شي ښه دې ځای پورې خبره وه د څه حوالې سره د جمع حوالې سره چې آیا جمع به مونږ څنګه کوو ګاټ اټ اوس دوی مونږ سره دی چې دیٹ از کالډ product function product function څه کار کوي product function عام طور باندې د ضرب د پاره استعمالیږي ضرب پیژنئ څه ته وایي ها راشئ دلته چیک کړئ فارمولې ته راشئ صحیح ده او دلته کې تاسو پی والا اپشن ته راشئ پی آر دلته ښکاري product صحیح ده پروډکټ ښکاري که نه نو عام طور باندې زه ورته اسان الفاظو کې ووایو چې this function is used for multiplication آسان مې ورته ولیکو صحیح ده سینټیکس طریقه کار څه دی صحیح ده سینټیکس طریقه کار دا دی چې is equal to product به ولیکئ بریکټ شروع او select value یا select range چې کوم value تاسو جمع کول غواړئ هغه ضرب کول غواړي سوري هغه به ورته څه وکړئ سلیکټ کوئ په مطلب پوه شوئ ګوره سمپل اسانه طریقه ده یو نمبر مې واخیستو نمبر 1 صحیح ده بل نمبر مې واخیستو 2 یو کس وي چې دا څه کا ملټیپلای ورته وایي که نه ملټیپلای خو تقسیم ته نه وایي
हाँ मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लिकेशन फंक्शन लका ضرب کې ضرب ډیر آسان دی بده کې خړل څه خبر شته نه دا خو ان شاء الله تاسو خو په اسانه کولای شئ ها ورته سی ولیکا زه ته چې 15 ضرب 15 څه شي از ایکوال ټو پروډکټ ब्रैकेट شروع نمبر د دې ځنواله تر دې پورې ब्रैकेट بند کما تا ته وې 125 کړه د دې ګټنه ونی سلام دې سکه کش کا زه ته چې لاړ شل 100 ضرب 100 2 اتوماتیکلی وی شل دیرش ضرب 100 دا سلبی ضرب 2 اتوماتیکلی بسره وځي اتیا دین علاوه تاسو کولای شئ ګور دلته موږ ته وی چې نمبر سلیکټ ویلیو یا سلیکټ نمبرز او دینه پس انټر عام طور باندې select number comma number 2 صحیح ده او دغه شانتي and so on خاطر دې لپاره موږ یو سمبول استعمالو سمبول کوم یو دی دې لپاره موږ steric نشان استعمالو څه استعمالو steric نشان ها دې لپاره کلیئر ګوره یو پریکټیکل एग्जांपल ته وګورم مثال په تور باندې مولي کې چې item quantity price صحیح ده او دلته سو باسما ټوټل ټایپ مثال په تور باندې ما سره شوګر دي شوګر پیژنې رایس دي घी वड़ी दी इन केस टोमेटो दी दगा शांति पोटैटो दी इन केस सोप दे सोप को पता नहीं सर्फ बोवाली जा टाइप किस्म कम यो दे आया मिसाल पर तौर बांधे खक किस्म दे और कागा लो क्वालिटी दा मिसाल पर तौर बांधे जो तेम छे नंबर 1 सेला दा अक्सर दा सी भी करा नंबर 1 सेला राई शुगर नंबर 1 शदा दम چې کوم دی نمبر 1 شو घी مثال په تور باندې هغه هم نمبر 1 دی او دا شان ټومیټو چې کوم دی هغه لکه مثال په تور باندې سدي نمبر 2 دی پوټیټو نمبر 1 دی صحیح ده او دا شان صرف چې کوم دی هغه نمبر 3 دی لکه څه قسمه والے چې دا صرف دی دا دی کنه ټایپ لکه مثال چې مختلف قسم دغه وی لکه دا د شوګر دی دا د پلانکی کمپنی دی دا د پلانکی دی اني هاو کوانټیټي وي ستا مقدار تا څومره دی ان کیس ما واغستل دا یو سو لکه 100 کیلو می واغست دا بل می 50 کیلو واغست دا بل می شپېته دا بل 10 دا بل 50 دا څه فرق نه کوي प्राइस के इन केस वामे हस्ते शुगर मंग से मिलावीगी पर 550 रुपये और इन केस राइस मिलावीगी पर 900 रुपये वड़ी मिलावीगी अम पर 900 रुपये और दागा शांति टोमेटो पर 100 रुपये पर 150 रुपये और दा पर सलवे उस दी देखिए मंग तय कसवी कचरी मा सरा इन केस द सीजन तादाद सलवी और द यो सीज कीमत 550 रुपये नो आया दा टोटल बसू की मंग बसको जरा बोर को करना नो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट शोरो او که د دې ځنه والا تر دې د پورې او دینه پس بریکټ بند کو کې کا نو ډایرکټ بتاله سرو باسي دا به ډایرکټ تعالی د هغه ټوټل رو باسي بچی سی شی ول ضرب کول غواړي چې کم قسم ملټیپلیکیشن تاسو ته ضرورت راځي نو تاسو کولای شئ چې د هغه سو کې استفاده وکړئ ګاټ دې پورې ها بل دویمه طریقه د سټیریک حواله سره د ان کیس زرالما کنټرول سی او د دې ځنه والا تر دې پورې با زدا سو کما پیسټ کا دلته وګورئ زده دا فنکشن لر کوم ډیلیټ کړئ او دلته کې راشي از ایکوال ټو دو تم چې کوانټیټي سټیریک سو پرایس اوکې کما امق ریزلټ براشي څنګه چې زمونږ د هغه نه راغلی کلیر شو نو دا مونږ سره هغه فارمولا سکړه استعمال کړه ان شاء الله دې د پورې بسې کلیر ها اوس وګورئ یاد ساتئ د صد پارا د سم د اډیشن د پارا د جمع د پارا او د ضرب د پارا د دې د پارا فنکشن شته پاتې شو دریم نمبر چې موږ سره مثال په تور باندې ډیویژن دی یا سبټریکشن پیژنې سبټریکشن مطلب دا دی څه تقسیم د سبټریکشن د پارا فنکشن نشته اوس دا غیر لپاره نشته چې ایکوال ټو سبټریکټ او دا غیر لپاره نشته د هغه لپاره به څه کې دا غیر لپاره به د سمبول نه استفاده کې صحیح ده
د سشي دا یو سمبول دی د ماینس والا د دې نه بس کې استفاده کوي got it ان شاء الله دې باندې سبات تکار کوم ها سټیپ نشي